دا تا باندې قربان، خو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوش ما نه دا چیرې بل چا دا او هغه نور هیڅ شای نستا، په دغه اوش باندې اوبه رارئ او خپل کور لین په چلی، نور د رزق ګټلو سبب نستا. نبی علیه السلام ته فرمایي چې داسې خبره ده بیا خو د اوشو زه نه کوم، خو یاد وساته دغه مالک ته تو وایه چې دا اوش ماته شکایت وکړای، ماته فریاد وکړای، ګیله یې ماته وکړه چې ما باندې کار ډیر کوي، اوبو او مزدوری ډیر ور باندې کوي او خوراک کم راکوي. مالک ته وایه چې خبردار د اوش سره انصاف کوه، ډیر کار مو نه اخلا او خوراک پورا ورکوه. فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی اوش په زبان باندې او پیدای د په مطلب باندې پوهیسلای. بیا فرمایي روانو مخته وجی باندې ورلو الته نبی علیه الصلاۃ والسلام ودسلای آرام فرمایلای زه ویشم چې ګورو چې یو بوټه د حرکت شروع کړای، کله په یو طرف باندې ګورسي کله په بل طرف باندې ګورسي، حرکت شروع کړه چې خپل ولې روښي خپل جړ روښای او نبی علیه الصلاۃ والسلام برګا ته روان سلای. فرمایي زه ته ګورم هغه بوټه نبی علیه الصلاۃ والسلام برګا ته رالای او اتحیات په شکل باندې یا د سجدې په شکل باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قدمونه چپ کړ او بیا روان سره بیا خپل جیته لاړای. فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ویښلای، ما دا خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وکړه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ما ته فرمایل چې دا بوټای الله په حکم سره ما سلامی ته راغلاو، ما ته سلام کولای. فرمایي مې دا معجزه وکتله او درېمه مې دا معجزه وکتله چې لږ مخته لاړو یو دریاب ده، دریاب په غاړه باندې یوه شجه ده چې هغې شجې سره یو بچای ده، هغه بچای دماغي حالات ټیک نه دي، پاگل دا په دماغو باندې نه پوهېږي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورلی او غوښې ورته وویله چې دا بچای دی په تکلیف کړی دا هر چا چشای، خبردار اوسه د الله نبیو اخرنای نبیو په خیر خوشی باندې دا بچای پرېږده دغه نه لاړه سه. فرمایي بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ روان سو چې کله واپسي مې وکړه هغه دریاب په غاړې باندې هغه زنانه بیا وه. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام پته پچې وکړه چې زنانه بچای د څه رنګه ده، هغې قسم وخوړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله په ذات باندې قسمي، په هغه ذات باندې چې کوم ذات تو اخرنای نبی راستولی، ما بچای بالکل ټیک ټاک سلای، هیڅ قسم بیماری هیڅ قسم تکلیف نسته ہوتا. فرمایي چې دغه درې معجزې ما نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې وکتلې. حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د الله کریم د مځکې ذرې ذرې علم او د اسمانو ذرې ذرې علم، کائنات چې داسې شای نسته چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د الله پاک د علم نه ده ورکړی، داسې کمال نستا، داسې شان نستا، داسې عظمت نستا چې الله کریم د خپل محبوب ته نه ورکړای. نو عزتمند مسلمانانو ورونو موږ ته پکار ده چې د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په وجه باندې او وسیلې باندې نن د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام امت ته شور فضیلت میلاو ده. قرآن چې الله پاک ذکر کړی ده تلک امة خیره، چې دا امت چې کوم ده دا له ټولو امتونه بهترین امت ده. دا موږ ته پکار ده چې کم سے کم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سنت مطابق زندگی تیرولو توفیق دے اللہ پاک راتا کیو. اللہ کریم دی مر ہر قسم گناہونا فتنونا مصیبتونا دے اللہ پاکو مر ٹول مسلمان بچ کی. اللہ کریم دی مشتب قرآن و حدیث باندے عمل کولو توفیق نصیب کی. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.